اکثر بری جماعت کې بری مخ کې سب ناس اکثر دا منافقین نه صحیح او خاص کر دا سپینګری نه دا خو د ګوتو منافقین صحیح مشته به چې ولې صح لاړي په جماعت کې امام د دې سپینګرو د لاسه تنګ دا غرمیږي لکه دا وراول سپای په شار ومه به شروع کړي زه مچ چې زوړ پینډه دې در سره کنه کپړې ولې او غار کې دا سپینګری د جماعت ټول اوټ کې دا لیونی دي دا جماعت کې م پرې دی کور یې مونږ کوي چرته را بای په خوا کې مرادې جماعتونه چې ګیره سپینه شو طالب جماعت کې م پرې ده د جمعې په ورځ په الله قسم پرون ما یو بیان د مولا واورید مولا پټکې تړلې داسې مشلح اچولی په جماعت کې ولاړ غالبا د تیمرګرې طرف ته دی ما 2 منټه بیان د هغه واورېده په 2 منټه بیان کې د 30 نه زیاتې کنځلې عوامو ته کړې وې دلګان بې غیرته انټرنیشنل دلګان دا ټول الفاظ د جمعې په ورځ په منبر رسول وی نو مقتدی لیونه دی پاگل دی دماغ خراب دی چې دې مولا ته کیني مجبوره دی چې هغه جمع ته صرف ځان راورسوي زمونږ مور عایشه رضی الله عنها یهودي ته وایي چې د بیزوګانو د خنزیرانو بچو رسول الله علیه السلام ورته وایي ما یهودو ته به هم کنځلې نه کېده الفاظ مه وایه مسلمان مولا علم په منبر رسول ولاړ په جماعت کې ولاړ او مسلمانان کنځه مسلمانانو ته دلګان وایه مسلمانانو ته بې غیرته وایه خلک وایي په عربو کې مولیان سرکاری خطبه لولي حکومت ته خطبه را لیږي او مغه بیانوي څومره ښایسته عمل دی هغه سرکار نه خبري هغه حکومت نه خبري هغه حکومت حرمین چلی هغه حکومت د کعبی امامان خطبه لیکي د حرمین و امامان د اوقاف د حج د مدارس علماء خطبی لیکي او امامانو ته لیکي د عمل غوره دی ولی زمونږ په وطن کې ازادي ده امام منبر ته وخت چې څه په خوله باندې ورتلل همغه وایي پابندي نشته دی که امام پابند شه چې امام صاحب نیمه ګنټه 45 منٹ خو په دې کې به ته قال الله او قال رسول الله وې هسې نه چې په منبر رسول ولاړې او د اوټونو د جنډې صفت دې راغستی دی چې فلانکۍ جنډه دا پرچم نبوي دی بل ملا وخیږي هغه د خپل لیډر صفت کوي بل لګیا دی هغه د بل بادشاه غیبت کوي بل پسې نو عوام مسلمانانو نه چې تپوس وکړي جومات له ولې نه راځي استاذ دی لګیا دی یوه جمعې ښې خبرې ونه کړلې بس پالټي بازي ده او خبرې دي اترې د دې کې لګیا نو زمونږ د امامانو خولې کنټرول نه دي په دې منبرونو د جمعې په ورځ په الله قسم پرون ما یو بیان د مولا واورید مولا پټکې تړلې داسې مشلح اچولی په جماعت کې ولاړ غالبا د تیمرګرې طرف ته دی ما 2 منټه بیان د هغه واورېده په 2 منټه بیان کې د 30 نه زیاتې کنځلې عوامو ته کړې وې دلګان بې غیرته انټرنیشنل دلګان دا ټول الفاظ د جمعې په ورځ په منبر رسول وی نو مقتدی لیونه دی پاگل دی
دماغ خراب دی چې دې ملا ته کیني مجبوره دی چې هغه جمع ته صرف ځان راورسوي چا دې تپوس وکړه چې ته په منبر باندې کنځلې کې وینا منبر نه دی خو زه په سټیج ولاړ یم منبر پرېږده بیت من بیوت الله د الله په کور کې ولاړې ما كان رسول الله فاحشا ولا متفحشا رسول الله عليه السلام نه کنځل مارو او نه د بل چا کنځلې برداشت کولې تیر هفته کې حدیث تاسو واورېد زمونږ مور عایشه رضی الله عنها یهودي ته وایي چې د بیزوګانو د خنزیرانو بچو رسول الله علیه السلام ورته وایي ما یهودو ته به هم کنځلې نه کېده الفاظ مه وایه مسلمان ملا علم په منبر رسول ولاړ په جومات کې ولاړ او مسلمانان کنځه مسلمانانو ته دلګان وایه مسلمانانو ته بې غیرته وایه د بعضې خلکو مزاج داسې دی موږ کوم ملا خوښوو هغه ملا مو اول نمبر خوښي چې په منبر ودرېږي او ووایي چې دا وزیر اعظم دا مرتد دی کافر دی د اسلام نه وتلی دی پلانکیم مرتد پلانکیم واجب القتل دام واجب القتل مقتدیان لاندې برید تاوی ډېر نر ملا دی ډېر تکړه ملا دی نر ملای چې بله ورځ نیولی مقتدي بیا تختې پته هم نه لګي چې ملا پسې منډه وایي که نه وایي دا د رسول الله علیه السلام طریقه نه وه دا د هغه عادت نه و دویم موږ هغه ملا خوښوو چې کنځلې کوي بېهوده الفاظ وایي دا وایي نر ملا دی دا پښتون ملا دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تقریرونه واورئ خطبې واورئ د صحابه واورئ وایي نبی علیه السلام وعظنا موعظة بلیغه داسې تقریر به یې کوو چې زړه کې به یې لاره ویستله زړه ته به کوزېده او داسې تقریر به یې کوو نبی علیه السلام چې به بیان کوو صحابه فرمایي ولهم انین ټولو صحابو به ژړلي هغه تقریرونه موږ ملیانو نه هیر شو هغه تقریرونه موږ کولی نه شو چې ځان وجړو خلک وجړو موږ به د چا زړه ته لاره پیدا کړو نو د جمعې په ورځ وختي راتلل وختي به څوک سره شي ملا لګیا دی قصې کوي د قبرونو په منبر رسول ولاړ په جومات کې ولاړ او بړایي د قبرونو بیانوي د پیرانو بیانوي د اولیاو بیانوي چې فلانکي ولي هغه دا وکړل فلانکي دا وکړل فلانکي دا وکړل هغه منبر چې د توحید دپاره جوړ دی چې د دې نه دا بیان وکړي چې لا اله الا الله ګوره یو الله دی د یو الله نه وغواړئ یو الله هر څه کوي په دغه منبرونو خلکو ته دعوت د پیر پرستۍ د قبر پرستۍ د شرکیاتو د لهویاتو ورکولی کېږي نو مقتدیان داسې تقریرونه نه راځي کم علما حق پرسته نیکان علما چې د جمعې په ورځ یو معلومه موضوع بیانوي خاص کر د جمعې تقریر صرف د دې دپاره چې د عوامو تعلق د الله سره جوړ شي د زړه د نرمېدلو خبرې اسلامي تاریخ او سیرت د صحابه واقعات د رسول الله علیه السلام ژوند اسلامي تعلیمات بیانوي ننم د هغوی په جوماتونو کې عوامو ته ځای نه میلاویږي جوماتونه ډک په ډکي عوام د دین تږي دي
عوام کنزلو لنزي نه عوام قصو لزي عوام دین پسې ځي تاسو وګورئ هغه جوماتونه وختي ډکي داسې جوماتونه شته دی موږ او تاسو وینو چې امام یوه ګنټه تقریر کوي خو یوه ګنټه تقریر د ده څلورو دیوالونو ته مقتدیان نه راځي ولې ده متنفره کړي دي ده خو په منبر ښې خبرې ونه کړلې د قال الله ونه ویلې د قال رسول الله ونه ویلې طریقه د سنتو خلاف کومه طریقه چې وه هغه هم د سنتو خلاف